रहमहुल्लाह उबैद बिन याइश रहमहुल्लाह दई खपल हालत بیانای او یې چې اقمت 30 سنه ما اکلت بیدی وی چې مې دیش کوله زندگی دا سے تیرا کړی چې مو په خپل نو سے باندې خروج نه کړه بلکې سر وکانت اختی طول کې مونی امو خیر و چې مو ته ویخلې مو ته ول دی مو ته مړیر پړلا وانا اكتب مو په دغه مندا لیکل کاو یعنی دیش کوله سم په خپل باندې مړی نه پړلې یعنی په علم سے دمر مصروف چې دیش کوله رسد دا دې ملیکل وی کول بیا چې کله مې وی چې خیر نو نو بیا دې مو مړی نه پړلا مو چھٹی وا نو دا څه شي دا دې دغه علماء د مهنتی نه دي دیرنګي امام کسائی رحمہ اللہ دا امام محمد رحمہ اللہ دا خریدا و امام کسائی رحمہ اللہ یو ورځ خپل استوز درس دراوندا نو درس په دبن د نو واښو دای ډېر په تیزی سره لور دای وی چې استوز چې رسېږي چې د استوز نه مخ سره رسېدل خو چې دای رسېده به استوز نوستا چونکه علما نوستي د سې نقطې د علما لپاره نو وی چې کله دای کښینست نو په نوستی باندې د الفاظ استعمال کړل یو صيغه د بو بالتفعیل استعمال کړل چې کدا آیایتو زه نن ډېر زیات ستړاشل نو چې کله استوز د الفاظ ورویدل ورته وی چې ته د الفاظ چې کیم استعمال کړ دا د مزید استعمال کړو خو ته پر مزید نوی پچار ته پر چار مجرد صيغه وا د آیایتو په ځای باندې آیایتو وی دی ویلا یعنی مشدد وی دی نو ویلا د مجرد نه وی دی ویلا د مزید نه وی دی نو ویلا او ته وی چې ته د خپل علم صحیح حاصل کړه نه دا ته دا څه وکړه چې ته علم حاصل کا خو په دې خلک چې علمي غیرت سیمره زیاتو دایو په دې باندې خاصه کېدل چې مو ته استوز د خبره ویلې دا څه وکړه دغه نه بعد دای په نحوی باندې لګیا شه په نحوی شه دمر کمال حاصل کړ چې دنه وخت امام کسائی جوړ شو نو دا امام کسائی او امام محمد رحمه الله دا خوري او امام دي ما امام محمد سیږي امام ده نو یو ورځ امام کسائی ته وی ورته چې په نحوی د زندگی ته تیر کړلا چې فقہ زدا کا امام محمد سے فقیو نو دای ورته وی ورته چې مو داسې نحو زدا کړیدو چې زه د فقہ مسائل د په نحوی باندې حل کاو امام محمد سے ډېر حیران شو ورته چې عجیب خبره ده چې ته د فقہ مسائل په نحوی باندې حل کوي وی چې مونږ امتحان وکړه امتحان زره وکړي امام محمد سے ورته وی چې یو سړی په منځ شه صحو شهادت شو نو په دغه منځ شه دوه موري بیا صحو شو بیا خطو شو د سړی وسې سوی د صحو وبوسی وبوسی کډوي وبوسی امام کسائی ورته وی چې دا وی وسوی د صحو وبوسی افه کې قاعده دا غاړو امام محمد سے ورته هرون دا ورته چې د نحوی په کیمه اصول په کیمه قاعده د خبره حل کړل ورته چې د نحوی قاعده ده چې المصغر لا يصغر د مصغر و بیا تصغیر نه کیږي چې کله د یو اسم تصغیر وشي دوه مور بیا تصغیر نه کیږي امام محمد سے چې ډور لوی امام ده امام احمد ابن حنبل نه چا پښتنه وکړه چې فقہ د چا نزد کړی ده وی چې دا مې د امام محمد د کتابه نزد کړی ده دا امام احمد ابن حنبل رحمه الله الفاظ دي امام محمد سے وہ چیک شو پټنډه باندې اکشال کا ورته چې حقیقت دا ده چې داسې علم د پناه وشه حاصل کړه دا چې کمال ته رسیدلای امام محمد سے کیم کمالو امام محمد سے تذکرہ صرف درته کاو امام محمد سے په یو موقع باندې د یو کم زر کې توبینا لیکلې دي په نحوی باندې 999 کې توبینا لیکلې دي و د مستنبط مسائل سمره دي د په لکاوي شي دي چې قران او حدیث ته مستنبط کړي دي کینه مسئله په یو موقع باندې امام شافعی رحمه الله سره د شپې مطالعه امام محمد سے نو امام شافعی سے نن د شپې معمولات کسي چې امام محمد سے څه شي ده امام محمد سے پکار سے پریتا امام شافعی سے تهجد ته چکش شپې نیس کوي او دغه بعد د منځ ټیم څخه سبول منځ یبي روغست امام محمد سے تکشل داوله امام محمد سے باوداس نو کو بغیر دا رسول سبا کی منځ ته امام شافعی سے ډېر حیران ده چې شپې د خیبه وکړه او بیا دغه نه بعد اوداستانو کو شپې تهجد دانو وکړل امام شافعی سے سبا کی پښتنه ځنه کوي او ته چې امام محمد سے عجیب خبره ده شپه د ټول شپه په خیب تیر کړه تهجد میزانو وکړه او سبا منځ ته اوداسانو وکړه
امام محمد صاحب ورته وخندل، ورته چې ویل ته څه کېږي چې شپې بدل خالي ته وکړو؟ وی چې ویل خو ته خو نه درکړه. وی چې نن د شپې په قرآن مجید سے میں سوچ کو تو پکیر سے میں چشپاوا 1000 مسائل میں د قرآن مجید نہ ریاستل د نن شپې میں 1000 مسائل ریاستل. داغه علماوی چې د علم کیم خدمت کې کړه دا د دې وجه نه هارون رشید بادشاہ چې کله دای وفات شي قدرت شان دا دای و امام کسائی سے د په یو ورځ باندې وفات شله. نو هارون رشید الفاظ دادی وی چې دفن اليوم اللغه والفقه، وی چې نن می فقه او لغت د په یو ځای باندې دفن کړ. بهر کې مقصد می داو چې علما کیم خدمت نه کړی، علما کیم تکلیف نه تیر کړی، خو د علماء به عزت کی مقام دا. خبره مختصر کاو. عبد الله ابن مبارک رحمه الله دا د امام بخاری استول دا او د امام ابو حنیفه سے شاگرد دا. عبد الله ابن مبارک نوم تو څه ټول ودللا. امام عبد الله ابن مبارک رحمه الله لوی محدث تا. دای په یو موقع باندې ریکا شهر تدریمی نو د ریکا شهر استقبال ته پر 10,000 خلک د استقبال ته پر وروتلی. پدیریک کا شہر سے یو شور لگ گیا دا، یو گرد لگ گیا دا. دے مروان ابن حکم میر دو آغا پا دریچے شرکسی پخپل رسندان پخپل دروازے شرکسی دے بلاخانینا او بیا دے من آباد ہوئی ویچ دا نم شور دے سشتا نم دا خلق ویلے دے مرا شور تے و دے مرا گردا چاور تاویل چا عبداللہ ابن مبارک نم ریک کا شہر تا داخلے دی او دا ما تالو یغی ویل دا عزت ویل دا د دین دی وجه نه دا د سشت وجه نه دا د الله د دین د علم د وجه نه دا عبد الله ابن مبارک نو وی چې 10,000 خلک د یغه ته استقبال تر وتلی دغه شاهی خاندان شزینا الفاظ دغه دی وی چې والله هاذا الملک وی چې د الله په ذات مې دا قسم وی چې بادشاہ دغه دا لا هارون ملک هارون رشید بادشاہ نه دا په ځړې باندې د خلک په ډېر بچوي چې کوي د عبد الله ابن مبارک دا. خلیفہ منصور په اخري وخت سے صرف داخلي واقعات ته بیناو. خلیفہ منصور په اخري وخت سے خپل درباریونو ته وی چې جی د تو سارمون پوتې دا وی چې ارمون کو میوان دا پوتې ارمون می کیا دا وته چې بیا سارمون کو یو چې یو ارمون می پوتې دا وی چې ارمون می اخري دا پوتې دا چې کاش چې یو محدث وا او متدث په طالبون نوستوا او بیا می دیتا حدیث ورشالا او دې د محدث لیکلا نو دا مې د زندگی یو ارمون پوتې شواله. وی چې کله سبوتا شو درباریون روغلل خپل زونه سره کپی پینسلون رخصتی دی پینینا او دې چې جیت محدث جوړ شه ته حدیث باندې امیش دې تو حدیث ویلي چې د ارمون دې پیراشي. خلیفہ منصور ورته ویلي ورته چې زه هغه محدث یم ونه تو سے هغه طالبون وستا زکه چې دغه طالبون کیم شکل وی کیم روحانیت او کیم نورانیت یا په تو سے شنشتا دا او د محدثین چې کیم پہچانې چې حدیث یو دی نو هغه حدیث مون دی یو دی نو زه محدث نه یو تو سے طالبون نو وستا نو دا دانه چې بس د مارمون خالد هغه سے الهی چې په سټیج باندې اکشن او زه تو حدیث بیان نو دا بهر کې د علم چې کیم فضیلت تا کیم یغه دا صرف هغه یو حدیث ترجمه چې مو په ابتدا سے بیان کړه میرے انشاءاللہ امیر سابق امیر جماعت محترم سراج الحق سے ولولا انگیز خطاب انشاءاللہ یہ نو بیویزو کو سے فندوں کھلی پیغمبر علیہ السلام فرمی ویچی خصلتان لا تجتمعان فی منافق دو صفتین اللہ رب العالمین منافق انسان تلوے کئی مخلص مومن تور کئی حسن سمتن ولا فقہ فی الدین یو خوش اخلاقی دو او یو دی دین فقاحت تا دی دین علم دا نن چې د کیم یک شزیناوی چندر پوشی دو د دغه والدای د دغه خاندان د خوش قسمت خلقی چې کیم علماوی چې یغه د دستر باندې نو د کیم حافظونه نو دا حقیقت دا چې دا خوش قسمت خلقا الله رب العالمین عمل کولی توفیق ورکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. علم وہ نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، علم وہ نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، جہل کے سارے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے. دعوی محترم مفتی مولانا عارف اللہ صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع بلو میرے کو شکریہ ادا کرو
और अल्लाह ना दादो को च अल्लाह तला दे द्वीप इलम और द्वीप माल और बच्चों की बरकत पूछे और अल्लाह तला दे द्वीप इलम नूर और शांति ज्योत की और मेरा दे तो मिल मनु च दलता दे जामे मफ्ता उलूम दे चमनता हाजिर शहीदी वदगी सड़क हाजिर शहीदी नुदो टोता खुश आमदीद